value of unknown involved in a given quadratic equation. اوس په موږ سره یو quadratic equation given وي، په هغې کې به د یو unknown وي. هغه unknown به چې کوم ده موږ راوباسو، هم د دې sum of roots او product of roots به موږ په هغې باندې اپلای کوو او د هغه unknown values به چې کوم ده راوباسو. نو په exercise کې چې کوم question number 2 دی، هغې کې موږ ته دا وي چې find the value of k if sum of roots of this equation is equal to the product of its roots. او تاسو د یو unknown value k معلومه کې که چېرې تاسو سره د دې equation چې کوم sum of roots وي هغه برابر وي د product of roots. کوېسچن دی چې 2x square plus kx plus x is equal to 0. د دې نه به موږ د k دا ویلیو راوباسو، خو اول به دا موږ سټینډرډ فارم سره کمپیر کړو چې د دې نه موږ کوفیشنټ راوباسو. د a چې کوم ویلیو دا به 2 شي، د b ویلیو به k شي او د c ویلیو به 6 شي. بیا موږ ویلو چې sum of roots چې کوم دا الفا پلس بیټا هغه برابر وي د ماینس b بای a. نو دلته کې به تاسو ویلیو سپوټ کې د b ویلیو k دا به شي ماینس k بای او د a ویلیو چې کوم دا 2، یعنی sum of roots تاسو سره راغی ماینس k بای 2. پروډکټ اف روټس چې کوم دا الفا بیټا د هغې دپاره موږ فارموله لیکلې وه چې c بای a. په دې کې به ویلیو فوټ کړئ، د c ویلیو 6 ده او د a ویلیو چې کوم دا 2 ده، نو دا به تاسو سره راشي 3. دا سمپلیفای کړئ نو 3 ته راځي. نو پروډکټ اف روټس تاسو سره دا راغی. کنډیشن چې کوم کوېسچن کې تاسو له درکړی نو تاسو ته وایي چې سم اف روټس چې کوم دا سم اف روټس دا برابر دی د پروډکټ اف روټس، یعنی ایکول دی د پروډکټ اف روټس. نو سم اف روټس چې کوم دا موږ وایو چې الفا پلس بیټا دا به برابر وي د الفا بیټا د پروډکټ اف روټس. نو الفا پلس بیټا په ځای ویلیو دا ماینس k بای 2 او د الفا بیټا ویلیو چې کوم دا موږ سره 3 راغله. نو کراس ملټیپلیکیشن به وکړئ، دا 2 به هغه سایډ ته ملټیپلای کړئ، نو ماینس k از ایکول ټو 6 پر راشي 2 3 0 6. او یا د k ویلیو چې کوم دا هغه به موږ سره راشي ماینس 6 پر راشي، دا ماینس په دواړو سایډ ته ملټیپلای کړئ. نو چې کوم unknown و موږ سره k د هغې ویلیو موږ سره راله ماینس 6 راله. Exercise 2.3 की question number 3 दे چې find the value of k if sum of the square of roots of x square minus 5kx plus 6k square is equal to 0 is equal to 13. د question مطلب دا دی چې تاسو د دې چې کوم equation دی د دې به تاسو sum of roots معلوم کړئ او د هغې به square واخلئ، نو هغه برابر دی د 13. نو تاسو بیا د k ویلیو معلومه کړئ. یعنی کوېسچن کې موږ له دا ایکویشن راکړو چې x سکویر ماینس 5kx پلس 6k سکویر از ایکول ټو 0. تاسو د k ویلیو معلومه کې که چېرې سم اف د سکویر یعنی اول دا روټ چې کوم دا تاسو د دې سکویر واخلئ او بیا هغه پلس کړئ، نو هغه د 13 برابر دی. نو تاسو د k ویلیو د دې نه چې کوم دا را معلومه کړئ. نو اول به چې کوم دا موږ د دې ایکویشن لپاره x سکویر ماینس 5kx پلس 6k سکویر د دې به موږ سم اف روټس معلوم کو. نو دا به موږ کمپیر کو سټینډرډ فارم سره x سکویر پلس bx پلس c. د دې نه به موږ د a ویلیو راوباسو، هغه 1 ده، د b ویلیو چې کوم دا هغه ماینس 5 ده او د c ویلیو چې کوم دا هغه k سکویر ده 6k سکویر. دلته کې دا ماینس 5 او k د b ویلیو ماینس 5k ده. نو سم اف روټس لپاره چې کوم دا فارموله د الفا پلس بیټا از ایکول ټو ماینس b بای a، یعنی دلته د b ویلیو چې کوم دا هغه سره ماینس 5k ده. نو ماینس انټو ماینس 5k ډیوایډډ بای د a ویلیو سره 1 ده، نو ماینس ماینس سره ملټیپلای شو یعنی دا راغی 5k. نو سم اف روټس چې کوم دا الفا پلس بیټا هغه ویلیو موږ سره رااله 5k. پروډکټ اف روټس لپاره چې کوم دا موږ فارموله ویلې وه c بای a، نو دا به شي c ویلیو 6k سکویر ده او a ویلیو 1 ده، نو یعنی پروډکټ اف روټس موږ سره رااله 6k سکویر. دا موږ سره پروډکټ اف روټس راغی او دا سم اف روټس راغی. او کنډیشن موږ له کوېسچن کې راکړل چې الفا سکویر پلس بیټا سکویر چې کوم دا څه برابر دی، دا د 13 برابر دی. نو دا ټرم به موږ دې کې راولو. د دې لپاره به تاسو د دې چې کوم دا دې ته به ایکویشن 1 وایي، د دې ایکویشن 1 به تاسو دواړو سایډ ته سکویر واخلئ، نو دا به شي الفا پلس بیټا هول سکویر. نو دې سایډ ته به هم سکویر والی، دا به شي 5k سکویر. نو دا تاسو سره فارموله ده چې a پلس b هول سکویر دا برابر وي د a سکویر پلس b سکویر پلس 2ab، دا د دې برابر وي. نو دلته کې به چې کوم ده تاسو په دې کې فوټینګ وکړئ، a ویلیو الفا ده او د b ویلیو بیټا ده، نو دا به شي الفا سکویر
प्लस बीटा स्क्वायर یعنی a سکویر پلس b سکویر پلس 2 ab نو الفا بیٹا او دا سایډ بشي 25k سکویر. وس الفا سکویر پلس بیٹا سکویر ویلیو مونږ سره دا غ سره مونږ ته پته ده چې د الفا سکویر پلس بیٹا سکویر ویلیو چې کوم دا غ 13 ده او د الفا بیٹا ویلیو چې کوم ده نو هغه سره مونږ د پته ده چې د الفا سکویر پلس بیٹا سکویر ویلیو 13 ده او د الفا بیٹا ویلیو چې کوم ده نو هغه مونږ سره راغله هغه دلته کې مونږ رو باسله 6k سکویر نو دا په دې کې ویلیو تاسو پټ کې نو دا بشي 13 د دې په ځای الفا سکویر پلس بیٹا په ځای دا مونږ پټ کړ 13 پلس 2 د الفا بیٹا ویلیو په ځای مونږ پټ کړه 6k سکویر از ایکوال ټو 25k سکویر دا بشي 13 دا بشي پلس 12 2 6 are 12 now 12k square is equal to 25k square دا 12k square باندې سره راوړل دا بشي 13 is equal to 25k square minus 12k square دا چې موږ ماینس کو د دې نه بتاو سره راشي 13k square او دې سایډ ته دا 13 نو 13 په 13 باندې ډیوایډ کې دې سایډ ته هم دا په 13 ډیوایډ کې دا د سر ختم شو یعنی k سکویر چې کوم دا هم سره راغی 1 نو د k ویلیو چې کوم دا بس شي دواړو سایډ به سکویر روټ والے نو دا راشي پلس ماینس 1 یا سمپل دا موږ لیکل شي چې پلس ماینس 1 نو د k چې کوم ویلیو رااله هغه موږ سره رااله پلس ماینس 1 رااله